أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. دا سورة الفتح دی. سورة الفتح مدنی سورت دی او په ترتیب نزولی کی ترتیب مصحفی کی دا 48 نمبر سورت او په نزولی کی دا 111 نمبر سورت. د دې سورت مرکزی عنوان چې کوم دینو مجاهدین د خوشخبریانه ورکول دي په فتح سره چې تاسو به غالب کیږي. د دې مرکزی د دې ربط د مخکینی سورت سره د مخکې د جهاد مسله ذکر شوله، نو بدی کې د فتح خوشخبریانه ذکر شولې. تاسو کله جهاد کوي د الله په لار کې تاسو تبارک تعالی فتح خامخ قدر کوي. خلاصه سورت دا د بلې سورت کې به د مؤمنانو لپاره بشارت خوشخبریانه ذکر کیږي او د دې سره او د مؤمنانو صفات به ذکر شي، ترغیب به ذکر کیږي جهاد ته، زجر به ذکر کیږي د هغه خلکو د لپاره چې بده کې سستی کوي، او ذکر د قبایح به ذکر شي د منافقینو، دغه شان توحید به ذکر شي په دې مسله کې. د دې لاندې خلاصه شو. الله تعالی فرمای ان فتحنا لك فتحا مبینا، یقینا من فتح درکړی ته ای پیغمبره فتح ښکارا. دا سورۃ کوم ده مدنی سورۃ دی او د هجرت په شپږم کال باندې نازل شوی دی. او د ذکر کې چې د کلمې فتح ذکر د الله تعالی نبی رسول الله تعالی فتح درکړی دا کومه فتح و، نو بده کې زیات روایت په دې معنی ده چې د فتح نه مراد صلح حدیبیه ته مراد. صلح حدیبیه هغه چې په خپل باندې فتح نه ده، خو د فتح سبب جوړ شوی و. د مکې د فتح سبب چې کوم ده صلح حدیبیه شو. نو دا ذکر د مسبب ذکر د مسبب ذکر د سبب د مراد نه مسبب دی. دې ته مجازات ویل کېږي چې کوم شی سبب د فتح او هغه ته فتح ویل شوی ده. د دې په واقعه کې مختصرا مفسرین چې کوم واقعه لیکل لغه داسې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې وجه خوب ولیدو چې زه حج ته عمره ته لاړم، لما سرنم وخره او قربانیان وکړلې، په امن سره خانه کعبه ته داخل شو، احکام ادا کړ به تر نبی رسول الله خو چونګې د پیغمبرانو خوبونه خو وحي بيخي هغه خاص عام خوبونه کې دي نشي. نبی رسول الله نو خوب تعبیر دا کوي چې الله تعالی موږ مکه ته بوزي حج عمره وکړو، لیکن نبی رسول الله په تعبیر باندې دومره نور رسیدل چې غني دغه موقع د حج او د عمره دا کال نه برګ روان کړ. دا پته ورته نه ځکه د غیب علم خو د پیغمبرانو سره نه صبر د وحی نه شوی، او د خوب تعبیر نبی رسول الله دا واستجی بس همدا کال کې دي. ذل حجې په میاشت کې نبی عليه السلام صحابه کرام را جمع کړل، خواوشه کلو ته هم جوابونه ولېږل چې حج ته زین او مسر عملګری شي. تقریبا 1400 کسان برابر شو، یو سفر روان شو. دا کسان چې د مکې د مدینه د حدودونو بهر شو، سپاسله باندې مکې ته نږدې شو. نو مکې والا ته د اطلاع ملاو شو چې کسان روان دي خانه کعبه ته برازي حج عمره وکړي. نو قریش خپل منځ کې اجلاس میټینګ راوغوښت چې سبق نو زیاتو مشرانو په دې باندې خبره وکړه چې دا کسان حج عمره ته نه پریدو، ځکه پریم خو د نظم د پاره د شکست علامات عربو کې مشوره شي بس مسلمانان رالو په امن سره حج عمره وکړه چې وته غمونه کوي سمته ونه ویل شي پر خوذلې ویل پکار نه. نو دوی هم تیارې شروع کو. خالد بن ولید په مشره کې ډېر غټه دسته تیار کړل او د مقابله ته مخې ته لاړ، او د حرم د حدود نه بهر د دې کوشش دا وجه د نبی عليه السلام مخونیس. نبی عليه السلام د دینه مخې یو صحابي لګل د مکه معظمه د تر مخکې احوال معلوم کا چې موږ حج عمره ته کارازونو چې د مکه والاو رد عمل بسې خاموش پاتې کیږي، مزاحمت پکې چې په هغه طریقه باندې موږ هم تیارې ونیس. دغه صحابینو بشر بن عباد نومې دي د لاړو الته کې اندازې ولګول چې قریش په غټ جنگي تیاری کې روان دي. نو دا صحابي راغلي نبی رسول الله خبر راوړ چې ګوري کسانو جنگي تیاری شروع کړي. مشرکان چې کوم دي د نبی رسول الله د معلوماتو جمع کول لپاره یا سره سره طریقه دا څه وټاکله چې د غرونو په سرونو یو کس کېنا چې تاسو به د مسلمانان سي کوي چې دوی څنګه حرکت کاوه، هغه به د نږدې غر والا आवाज کوي، ان نږدې موړې با ابل د आवाज کوي، په طریقه باندې आवाज مخکې اطلاع برسي.
نو صحابه کرام چې کله حدیبیه نه زګین ته نږدې شو نو بدغه زګین کې د دوی دغه نه د مکې د حالاتو نم خبر شو چې خلکو د جنگ تیاری نه ولې نو خپل من کې صحابه کرام راوغتل چې مشوره کوي چې وسه طریقه وکړو او ځکه چې خالد بن ولید خو مخکې روان د جنگ د لپاره الته موږ د حج او عمره د لپاره روان یو زمونږ د لپاره یو طریقه دا ده چې خالد بن ولید په دسته باندې حمله وکړي ځکه نه جنگ شروع شي دویمه طریقه دا ده چې دوی نه غلي واوړ په بل لار باندې خانه کعبه ته ځان ورسو نو که بل لار باندې څوک مزاحمت تر مخامخ کېدل مزاحمت وکړو که مزاحمت تر مخامخ کېدو موږ په کار نه لرو سره به تیاو دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه راي دا و چې همدغه شانتي کو موږ د جنگ په پوزیشن کې نه یو د عمره او د حج په پوزیشن کې یو موږ احرامونه تړلې لہذا سیده رواني جنگ نه کو که جنگ ته څو راته مخه ته راته لارې نه ول بیا مجبورن جنگ به سره کیږي بیا نو دوی چې کسه فاصله او خالد بن ولید د دوی مخه ته د خپل جنگي خلکو سپونه جوړ او خانه کعبه ترته مکمل لار باندې کړل حدیبیه نه مزکین چې کله نبی رسول الله ته کې ورسېدو نو نبی رسول الله چې کوم اوخه و ناغي خپوخه د لوغل لیکي ناست بیا صحابه کرام د سونه خواري مکړه وخه نه پاسې ده صحابه کرام نبی رسول الله ته ویل چې دیوخه کیسه مسله شته دا وخه ټیک وخه نه ده ځکه چې دا چې کینی بیا پاسې نو نبی رسول الله ویل نه وخه ټیک ده خدا هغه حکم دی چې کوم آسماني حکم دی او دا اوخه هغه چاره منی کړلو کې نو ور د چې کوم چا ابابیل په ذریعہ باندې د ابراهیم لخر را منی کړو نو هغه شان د کې زما اوخه هم هغه ذات را منی کړی د مخ کې نه پریدي د سه معلومیږي چې الله تعالی حکم اراده بل شان تکړه او بیا نبی رسول الله ویل چې کدی ټیم کې قریش زما سره کومه موحدم کوي چې هغه د شاعر الله توهین نه تعظیم موجودي نو زو سره غسر منلو ته هم تیارم ته خالد بن ولید د دستې نه په غاړه باندې دی وختل او چې کله د دې نه وختل نو بده کې اذان ټیم مسبقین مانځ ټیمو نو بلال رضی الله عنه اذان وکړو مسلمانان په مانځ باندې ودرېدل نبی عليه السلام ته مخه شمون زیکاو خالد بن ولید لخر دې ته قتل تماشه کاو چې کله منځ وشو نو خالد بن ولید ویل چې غلطی رانه وشو منځ سره تا ورسه بده مانځ کې بده رکوع سیده کې به حمله وکړوا خو زره مازیګر ټیم روان دی کې بوسره ګورو د مازیګر د مانځنه مخکې جبرائیل السلام راغی نبی عليه السلام ته ویل چې دا کسن په مانځ کې به تاسو باندې حمله کوي سورۃ خوف حکم راغی چې تاسو به ځنی کسان او دشمن ته مقابله ته ودرېږي ځنی کسان منځ کوي او دا منځ کې چې تم کوم تاسو کوي نو قبله ته نه مخ کوي دشمن ته مخ کوي دشمن تر ته ګوري مسبه کوي کوم حالات سازگار نه رکوع سیده به هم کوي نو سورۃ خوف حکم راغی د خلکو منځ بلغه طریقه باندې وو د دینه بعد حدیبیه صلح حدیبیه کې لیکل وشو او هغه باقي تفصیلات په خپل ځګونو باندې براشي زې په ځې باندې به وایو لیکن صلح ولیکل شو چې بده کې موجوده کال کې به مسلمانان حج او عمره نه کوي پر روان کال باندې براشي روان کال باندې چې کله دوی راځي نو دوی بازار سره اصلحي نه راوړي دا خبره پکې و درې مدا و چې کم کسان مسلمانان شي د مدینه مکه معظمه نه مدینه ته ځي نو دغه خلک په مکه دغه خلک مدینه والا مکه ته واپس کوي البته ځان سره نه پریدي او چې کوم مرتد شي کافرانو سره ملګری کیږي نو دا کافرانو د خلک واپس کوي هم نبی عليه السلام سره بده باندې هم واحد وکړه الله تعالی حکم او دا غینه بعد نبی عليه السلام دعوت زور ورک او بلکو کلونو کې نبی عليه السلام دومره رسای خلکو ته وشوله چې کله دوی سره حماته کړه نو نبی عليه السلام سره دومره زیات ملګری خلک ملګری شوی وو چې بیا د مکه د فتح کولو لپاره پوزیشن سنبال کړي نو مکه فتح شو نو مده ځکه چې الله تعالی فرمایي چې ان فتحنا لك فتحا مبینا یقینا من فتح درکړي ته د پیغمبر فتح ښکارا دغه مراد حدیبیه صلح ده چې کوم سبب د فتح جوړ شو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر دې د پاره چې الله تعالی معاف کړي تا هغه څه چې مخکې شوی دي هغه څه چې د ګناهونو ستانه هغه چې ورسته کیږي ستانه په دې فتح کې نبی عليه السلام ته چې کوم پایدې نظر شوی دي چې کوم مکه فتح شي د مکه د فتح به څلور پایدې ذکر شوی دا به میراوي او الله په کدار چې کوم مکه فتح شي نو ليغفرك الله به تعالی بخنه وکي هغه ګناهونه ستانه وړاندې شوی دي هغه ستانه ورسته شوی دي دې ځکه کې سوال دا جوړيږي چې د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د نبی د اس پیغمبر نه هم ګناه نه کیږي دا معصوم عن الاسم ګناه نه کیږي نو بده ځکه کې د مخکینی ګناهونه او رسلي ګناهونه معاف کېدل مطلب څه دی په دې کې یو قول امام قرطبي رحمه الله او دې فرمایي چې یو ګناه ده یو خلاف اولا کار ده خلاف اولاد انبیاء شان لوی ده نو دته اسی مجازن ګناه ویل شوی د حقیقت کې دا ګناه نه هغه کار چې جایز دي خو اولا نه غوړه نه نو د پیغمبرانو خلاف اولا کار کې دي چې ګناه نه شي کېدل
نو دلته کې د ګناه نه مراد خلاف اولا کارونه دي کوم کارونه خلاف اولاري هغه کوم مخکینی دي چې ورسره ته معاف شوی دي دویم قول دا دی چې دا بخښنې نه مراد بچ کول مراد چې ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر دا فتح الله تعالی دې لپاره درکې چې ستاسو د مخکې ورسره د هر قسم ګناهونو نه بچ پاتې شي ګناګار نشي ګناه نه ونشي دا معنا هم سمون خوري بدوانه صورت باندې یا د ګناه نه بچ کېدل یا خلاف اولا کارونه معاف کېدل دا د مکه د فتح سره لازم خبره و ځکه چې دغه ټیم کې نبی عليه السلام په لاس باندې ډېر خلک مسلمانان شو اسلام ته الله عزت ورکو او چې مسلمان صاحب الله سبحانه څومره خلک دین زده کوي مسلمانی هغه څومره اعمال کوي ستا بخنه ستا مرتبه خامخه بلندي کې دغه سره ويتم نعمته عليك برك نعمت خپل پتا باندې ويهديك او خطات الصراط المستقيم على السما نو هدایت نه مراد ده کې استقامت ويهديك او کلک کی لار مضبوطه باندې وينصرك الله او امدادك الله تعالی استا نصر عزیز امداد غالب امداد دیوش یا امداد وګستا الله تعالی امداد عزتمن دس عزتمن امداد چې باقي استا غلبي روب دي کافران نه یریږي دا امداد دی عزتمن امداد دی ایو هغه امداد چې څوک د سره وکي خو ستا روب پکې نه ستا حیثیت پکې نه روب د بل چا قائمي نو هغه امداد چې کوم دی عزیز امداد نه وي نو نبی رسول الله الله وسلم د امداد الله وکي چې کوم عزتمن امداد استا یو روب فتح بدی د کافرانو زوب ختم شي مات شي هو الذي الله غزات انزل السكينه نظر کړه د اطمینان فی قلوب المؤمنین بدرون د مؤمنانو کې لزداد ایمانا مع ایمانهم دې د پاره زیات کې د ایمانونو سره د نور ایمان نه ولله خاص الله تعالی د پاره جنود السماوات لخر د اسمانونو دي والارض رزم کې دي وکان الله دې الله تعالی وکان الله دې الله تعالی علیما حکیما په یو حکمت والا